بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ام رحیم سجاد. تاسو ګورئ فاټ ټوډے درنو پښتنو په سواد کې د ټیم کې تاسو خدمت کې حاضر یم. جلسه شروع ده د پښتون تحفظ موومېنټ چې کوم ځکه مو کوم خلک لا پته شوی دي د هغه چې کوم والدین دي چا بچی دي د هغه سره به خبرې کوو. د طرف نه راغلو د مو د یو ورور ویلوړ د سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا څوک ته بجان چې تصویر دی دا زما کشر ورور دی په 2009 کې چې د لا پته شوی دی او کله چې زموږ په علاقه کې پرورینګار بیا په سواد باندې کله چې کمانډو رااله آپریشن کو په هغه وخت کې د 16 سال مشوم دی زما کشر ورور دی او دا هغه وخت نه غیب دی او دا اوس پورې نه د مرګ پته لګي نه د ژوندون. دا موږ پسې هر څه پکې وکاتو لیکن یو ځکه فتام وکړ او د سې چې کوم ته مرګري غټ جیل دی او دې جیلونو کې موږ ټول کې تاسو وکړو ډیر اهم جیل کې موږ تاسو وکړو د دې ماشوم د اوس پورې لا پته ونه لګیدا. حکومت دا تخواس کوي چې زمونږ وفات شوی نو موږ ته دې یو کو چې دا وفات شوی دی که ژوندۍ نو چې موږ ته یو وایي چې موږ سره ملاقات وکړو او که ګناهګار سزا ورته ملو شي او که ګناه ورته نه چې راکړي هغوی خور دا مور دا رشته داران دي او هغوی پسې ډېر یادوي. تاسو کتلی شو چې کومه دا کتونکو د ماشومې سره کینم دا ماشومې مزدوره ده او پلار تصویر نیولی ده. بچی د فټو کې چې کوم سړی ده د پلار ده د څومره ټیم کېږي بچی چې ورک شوی ده؟ 15 کاله. کوم ځای نه ورک شوی بچی؟ د خپایي نه. د کور نه غیب شوی و که بل بازار کې چېرته نه لاړو؟ سینجي پمپ نه غیب شوی و. ټلیفون ملیفون باندې سره رابطه شوې ده اوسه پورې؟ نه. پلار دې غواړي چې کور له راشي تاسو له راشي پلار دې راخلاص شي؟ دا کوم چې خلک تا ګوري دا حکومت نه څه غوښتنه کوي چې تا ته د خپل پلار راخلاص کړي بچې؟ څه وایي ورته؟ زه ورته وایم چې زه حکومت ته اپیل کوم چې زما پلار آزاد کړي. یارمه بچې چې کومه کتونکو د تاسو کتای شو چې دا مزدوره ده بچې او پلار غوښتنه کوي د حکومت نه او تقریبا شپږ اووه کاله وشولو چې پلار یې غیب شوی ده. دا غریبه د ځای کې راغلې ده او په مزدوره ځان باندې ځای کې کورسۍ کې ناسته ده. قسم په خدای چې د جلسې کې داسې حالات دي چې وګورې نو د انټرویو کولو چې کومه ده هغه موډ نه جوړېږي د انسان. الله دې رحم وکړي بچې. انشاءالله پلار به دې راشي کور له جاړه مخه. دا ماشومه ده بچې دا تصویرانو کې چې کوم کسان دي دا څوک دي؟ دا یو مې پلار دی دا یو مې تره دی. دا دواړه نشته دي؟ هو دا دواړه د سیند د صوبې نه وړي د شپې په 12 بجې وړي او مخکې راته دومره پته وه خلکو به ویل د باجوړ ښار کې په سکاوټ کې دي خلک به ترې راوتل هغو به ویل په دغه ځای کې دي او اوس هېڅ پته نه لګېږي چې په کوم ځای کې دي. په ټلیفون باندې سره رابطه نه ده شوې؟ نه یو ځل مو سره ملاقات شوی او 3 کاله وشول اوس هېڅ پته نه لګي ملاقات نه د دې ټول څو کاله کېږي چې ورک دي؟ په 2010 کې نیولي وو او دا یې 7 کاله پوره وشول دا یې 8 کال روان دی. بچې دا کم خلک چې تا ګوري د اواز دې واوري د حکومت نه څه غوښتنه کوي د دې باره کې چې تاسو د خپل پلار او تره راخلاص کړي؟ موږ دا غواړو موږ چې زموږ دا پلار او تره دې راخلاص کړی شي. موږ داسې غواړو. موږ تعلیمونه په دې وجه پاتې کېږي. زما څلورم پاس په پرایمري سکول کې 5م ته شومه او ورور مې 8م کې 8م ته شو او اوس رانه بل دومره لرې سکول دی چې هغه ته 50 روپۍ کرایه لګېږي او د اوسه مې د مور په سونا واخو او اوس راته هېڅ نشته دی. خلک رانه 50 او 10 روپۍ راکوي. موږ خپلې روزۍ د روپو تیاري پوره کېدو نو موږ له به څوک 50 روپۍ د کرایه څه راکړي. موږ د تعلیمونه پاتې کېږي. موږ دا غواړو چې زموږ د پلار او تره دې راشي کور ته دې راشي. مننه بچې. امید ده چې ستا پلار او تره به کور ته راځي. ښه خفه کېږه مه انشاءالله. ښه کتونکو دا چې کومه ده د نور ماشومان دي چې کوم تاسو ګورئ ناست دي دا بچې سره خبرې کوي. دوه بچې دا تصویر کې چې کوم سړی ده دا څوک ده؟ دا زما پلار دی. څومره ټایم یې وشو چې بچې چې ورک شوی ده؟ دا 8 کال په جیل کې او اوس شهید شوی دی. شهید شوی ده؟ نو چې شهید شوی ده نو بیا دې تصویر ولې راوړی ده؟ نو غواړم دا ما ښیو ما چې خلک یې ویني. دا انصاف پکار دی. انصاف غواړي؟ څه انصاف غواړي د حکومت نه بچې؟ یم زما پلار څه قصور و آخر
تاسو سره اخیری ټایم باندې کله خبرې شوې زموږ سره خو اخرنۍ موږ چې څلور پیرې لاړو موږ دوه پیرې ملاقات شو اخرنۍ دوه پیرې موږ یې پرې نښودې ما یې کټ شو سم تر پکې واجد بابا پسې دنده زم په خیر زور ته غاړه زم نه یې پرېښودو ظالمانو او زما په رور باندې چلو شو سایبندي پرې راغله په دې باندې چې چل شو سایبندي پرې راغله او هغه په ظالمانو بیا مې نه پرېښودل سم یې تر ټقې وواړې ټول موږ بهر سم یې منډه سم د ما دې کچرو سم جړاګانې کوې موږ ځم او اول ځل کې چې موږ لا موږ نه پرېښودو نو د څه پیل د په ما پسې راغله مینې ما جاړه او بیا په ما په خور پسې راغله چې ما جاړه دا ولې دا پلس تاسو پلار بوتلی او دې حکومت ستا پلار داسې څه ګناه کړی و بچې زما پلار هېڅ قصور نه ډوډو لاړو نو بیا ډېر ښه ټایم وشو زما مور یې خو رانه باقي جیل ته کړی و هېڅ قصور یې نه و بچې دا کم ریاست ته کم حکومت ته چې کم ستا آواز واوري امید دې شته چې انصاف به درته میلاو شي ستاسو چې یو نظم هم لیکلی د پلار په یاد کې تاسو لیکلی و که نه تاسو ویډیو ما کتلې وه امید لرو چې بچې ستا له به انصاف میلاویږي خفه کېږه مه دا بدله به زه اخلم د قیامته پورې به زه خپله بدله نه پرېږدم زما د پلار ته لویه بچې شي لویه بچې شي کتونکو دا تاسو کتی شو دې ټینګ کې دا ماشومان دي بله بچې وایي ټول نه چې کومه نه پوښتنې وکړلې د ډېرو خلکو چې کومه نه دغسې دنیا زنانه راغلي دي او هغو لا هم چې کومه نه موږ به کوشش کوو چې هغه هم تاسو لا په کیمرې کې راولو د هغو سره د درې خبرې وکړو ډېر د فریادونو او د ژړاګانو ماتم ده جلسانه ده چې ماتم ده او انشاءالله چې نور هم چې خلکو سره خبرې کوو چې ته هم ماسو سره اوسه کتونکو دا مو یوه بله بچې ده د سره هم خبرې کوو بچې دا کم تصویر دی چې نیولی دا څومره ټایم وشو چې روک شوی ده بچې دا 10 کاله وشو د کوم ځای نه روک شوی د کور نه روک شوی که د بازار نه روک شوی کراچۍ نه انجینیرینګ کوه بچې تاسو سره اوسه پورې سره د کومه د تشریح ټلیفون باندې د حکومت نه څه غوښتنه کوي چې تاسو د خپل تر خلاص کړئ شي پیسې ورکوو اول به پیسې راکوي چې آزاد چې پیسې ورکړو بیا زر آزادوي حکومت تاسو نه پیسې غواړي چې موږ پیسې راکړي چې بیا ستاسو تر به راخلاص کړو کتونکو دا تاسو اورېدی شو چې کومه نه دا لایو چې کومه نه یایي چې موږ حکومت پیسې غواړي یو خو دا ده چې ترې غیب شو 10 کاله وشو دا بیله خو اوس چې کومه نه دی ماشومانو لا هم دا نه ګوري او چې کوم حکومت ورته وایي چې تاسو موږ له پیسې راکړو چې دا در خلاص کړو نو دې ملک خو انصاف ډېر ګران ده بچې د خلکو له څه پیغام ورکول غواړي دا پیغام ورکول غواړي چې په پښتنون باندې دغه چې دی دا مطلب دهشتګردي دا خلاص شي انشاءالله چې تاسو ته به انصاف میلاویږي خفه کېږه مه انشاءالله چې دا بله خوراکې ده چې کوم ماشوم نه بچې دا څوک ته تصویر والا دا زما پلار څومره ټایم یې وشو چې روک ته 10 کاله وشول 10 کاله وشو د کوم ځای نه روک شوی بچې د مردان نه د کور نه روک شوی بازار نه او څه ګناه یې کړې وه چې اوسه پورې 10 کاله وشو دا غیر فوجانو ځان ورکړی و او ورته یې ځان نه کړو څه غوښتنه کوې بچې چې پلار دې راشي کور ته پښتونکو دا تاسو کتلی شو چې کومې ماشومې سره ودرېږي داسې خبرې کوي چې انسان دغه جذبات کنټرول کول ډېر مشکله شي دا تاسو کتلی شو ما د کیمرامین ملګری به تاسو له وښیي څومره زنانه چې ناستې دي دا ټولې لاپته افراد والا چې کوم خویندې میندې دي دا ټولې راغلي دي دا ټولې ناستې دي په دې ګرمۍ کې د دې حکومت نه او د منظور پښتون چې کومه ده مطالبه کوي چې خدای خاطر وکړو چې کومه ده د خپل بچي راخلاص کړو داسې ما راخلاصوو عدالت له پیش کړي عدالت چې کوم ګناهګار وي هغه له سزا ورکړي شي چې کوم بې ګناه وي هغه دا راخلاص کړلی شي نو جایزه مطالبه ده امید لرو چې حکومت په دې خلکو فریاد واوري کتونکو نور خلکو سره هم خبرې کوو چې ته هم معصوم سره اوسو زمونږ دا بله بچې ده چې کومه رد بچې داسې راشه بچې دا تصویر کې دی دا څوک ته ده دا درې واړه روک دي په یو ورځې باندې
تعلق شوي که بیلې بیلې ورځو باندې دا دواړه په یو ورځ جل شوي دا په بل جدا د کوم ځای سره تعلق ساتو بچي دا پټان په خوله کې پټان په خوله کې خالډون په خوله کې او تاسو د کوم ځای د سوات د سوات یې بچي څومره ټایم وشو چې دې روغ د دې 12 کالو شو د 10 کال شروع شو بچي نو تاسو کور کې د ګټې وټې څوک شته تاسو چې نو دا خو مور ده که نه بچي تاسو چې کومه ده تاسو څو کورونه مرونه دا خو ټول ستاسو نه حکومت وړي دي تاسو له ګټه وټه څوک کوي بچي ما نیکه لاله کوي کتونکو دا تاسو کتلی شوی دی چې کومه ده ورور یم غیب ده تره یم غیب ده پلار یم غیب ده او دا ماشومان راغلي دي دې ځای کې په سوات په جلسې کې ناست دي په کابل ګراونډ کې او د انصاف اپیل کوي د حکومت نه بچي خفه کېږه مه انشاءالله ستا پلار به کور ته راشي کتونکو دا چې کومه ده بل بچی ده چې دا څوک ته د تصویر والا زما پلار دی جی څومره ټایم وشو چې روغ شوی لسم کال دی لسم کال د کوم ځای نه روغ شوی و زه مردان نه وځت شو مردان نه وځت شوی څه ګناه یې کړې وه هلته امامتي کوله او هسې وتوې چا اوچت کړی ده فوجیانو تاسو سره چې ټلیفون باندې رابطه مابطه شوې ده اول کار باندې سره رابطه شوې وه څه یې ویې لکه هم په پلتان جیل کې ځي بیا د هغې په دې خو هېڅ نه دي شوي اوس نه هم لسم کال نه هېڅ نه دي شوي د خپل پلار د راخلاصولو سوال کوې او موږ اوسه پورې دا تاریخونه های کورټ سپریم کورټ د هر څه نه شوي ده خو هېڅ پته یې نه ده لګېدلی موږ اوس کینسل کړو موږ یاسین نه کړو موږ ته قرار چې انشاءالله چې تاسو ته به انصاف ملاویږي او د حکومت نه هم دا چې کومه زمونږ امید ده چې تاسو ته به انصاف درکوي ښه خفه کېږو مه ښه انشاءالله مهرباني تاسو کتلی شو مونږ د جلسهګاه کې روان یو دا ټول چې کومه نه زمونږ خویندې میندې ناستې دي چې کوم خلک لاپته شوي دي د هغې ټول رشته دار راغلي دي څوک سر کې دا کیمرامین ته وښیه ورته هغه سر کې چې کومه ده دا وګوره هغه زنانه ټول دا یو نیم ګراونډ د زنانو نه ډک ته او د تصویرانو نه ډک ته چې کوم خلک غیب شوي دي کوشش به کوو کتونکو چې ډېرو نه ډېر زیات لکه زیات نه زیات خلکو نه انټرویو واخلو او تاسو سره یې شریکه کړو کتونکو دا تاسو کتلی شو ځای کې راغللو چې کوم زموږ د مورانې دي دو سره یو دوې خبرې کوو کوشش به کوو چې دوی زموږ خپل فریاد وړاندې کړي چې کومې بچو فریاد ده مور یو دوه خبرې سره کوم دا کم تصویر کې چې څوک ده دا ستا زوی ده رور دی دا زما رور دی او د دې خاوند دی څومره ټایم یې وشو چې دا لسم کال دی د کوم ځای نه روغ شوی دا د دې ټاونشپ نه ورک شوی لکه ورک شوی نه دی په ارمي راغله ښه په ګڼ تعداد کې او د شناختي کارډ والا وکتوی چې ستا په شناختي کارډ کې فرق دی موږ دا فرق دی باسو دی د هغې راولو دا لسم کال دی چې د دې ساعته موږ نه د هغه په ټلیفون خبره واورېده نه موږ ته د هغه معلومات شته څه ګناه یې کړې وه دې چې دا ټول خلک دا ګناه خو دغه ده چې په دې ملک کې اوسېږي پاکستان کې اوسه د ګناه یو دغه ده که نه د هغه هېڅ ګناه هم نه وه هغه الله ته خبره ښکاره ده چې نه په دې کسانو کې و نه د دې کسانو حمایت کړی څه غوښتنه کوې د حکومت دغه غوښتنه د حکومت نه کوم چې الله د رضا دپاره دی زما خپل ورور او د دې جنۍ خاوند دا واړه واړه بچي دي او دی خپل کور ته راولي او دی موږ ته وښووی شي دی د ده موږ ته ټلیفون وشي زموږ د ورسره ملاقات وشي سوال کوو ورته زه خو په دې جلسه کې ډېر وګرځېدم ما خو ماشومانو نه مې انټرویو واخیستې زما خو زړه دومره درد لیدلی ده خو زه صرف چې کومه ده وړه غوندې خبره کوم تاسو پرې خفه کېږو ما پاکستان عدالت وایي چې 4,000 کسان پاکستان په امریکې باندې خرڅ کړي دي نو که ستاسو دا امریکې باندې خرڅ کړی وي نو تاسو څه وایو هغې باره کې د قیامت په ورځ د دې ګریوان نه زموږ به داسې هغه د امریکې د خرڅېدو خو نه و د قیامت په ورځ به د الله عدالت او د نبي علیه السلام شفاعت چې شروع شي د دې به ګریوان او زموږ به لاسي په دې دنیا هېڅ هم نشو کولی چې ناچاره یو مجبوره یو دې زورور دی
د قیامت په ورځ به د الله عدالت چې ولګي الله قاضي شه او رسول شفیع شي د دې به ګریوان او زمونږ به لاسي الله دې مل شادي الله دې مل شادي امید ده چې موږ د انټرویو مطلب هم دا ما خپل جلسه پرېښې ده او زه دلته راغلی یم چې خپل غیب دي دغه سره دوه درې خبرې وکړو خپل غم سره شریک کړو کتونکو انشاءالله چې مخکې هم خبرې کوو موږ سره اوسو څومره ټایم وشو دې چې دا لکه دا په کراچۍ کې و د بچپن نه ده به په چنګمان په کمپنۍ کې کار کوو دغه دا په دې سختو حالاتو کې دی په کور ته راغی موږ کاډې وښکلې بیا ته په پته پوه نه شوم چې دا څه وجه وشو بیا مې د کراچۍ نه موږ راوغوښته پلار یې ولې نیولی و بل ورور یې دغه ولې نیولی و پلار یې هغې خاوند نه یې لاله دا ګردې شله ولې مې دومره وهلی و او هغه بیا یو کال بعد وفات شي په دې هسپتالونو مې ګرځاوه او دې راوسته موږ سلنډر کس چې له ده به سزا نه وي له ده به مرګ نه وي او له ده به خبره پاته شي او دا به راوځي او حق اوس هغه هلکه نه یې ځای راته ښیي او نه یې راته نه ملاقات کېږي ملاقاتونه ښه ملاقات یې نه کېږي او یو خاوند یې راله وجلی هغه شهید شوی دی او دغه زمونږ هېڅوک نشته دی زه د خدای په سره راځم څه غوښتنه کوې د حکومت نه حکومت نه دا غوښتنه کوو چې اول الله ته سوال دی او بیا دې حکومت ته او تاسو دې درنو پښتنو ته سوال دی چې زمونږ دا بچي د خدای روغ جوړ خپل کور ته راوستی کړي او زمونږ دا سوي زړونه زمونږ دا جړېدلي سترګې د خدای د خیره سره خوشحاله کړي چې موږ خوشحاله شو او په نړۍ پسې ړانده شو خلک لاله خیر و خیرات زکات هم نه راکړي او زه هډوکي مې مات شوي دي دا شګلوړی مې ماتې دوی مې پوښتۍ ماتې دي او زه دا سوال کوم چې خدای پاک مې دا زوی روغ جوړ رازاد کړي که بیا مرو زه غوښتم ما ورسره قید کړي چې هغه سزا کوي ما به ورسره سزا کوي خو چې په دې خپل زوی مې سترګې لګي نو هغه هم نه کوي او چې کوم ځای له درخواست وړو نو کله یې حق او کله یې نه دي او کله راته یو ځای ښیي او کله راته بل ځای ښیي او د هغه ملاقات به د 1200 کالو کې نه دی شوی مور امید ده چې ستا اواز به چې کومه حکومت اورېدلی وي امید ده چې ستا زوی چې کومه هغه به انشاءالله زر کور ته راشي امین ثم امین الله تاسو له د ملایکو په طاقت باندې ستاسو سره ملایک ملګري شي زمونږ دا سوي زړونه د خدای د مکې موږ له د خدای خپل بچي په خپلو لاسو کې راکړي او موږ د خدای خوشحاله کړي امین اللهم مل شه هغه څه وایي خوری دا زما خاوند دی ها بچی لګا داسې شه څومره ټایم وشو چې روغ دا په 2010 کې وړی د کوم ځای سره تعلق ساتي موږ د کوڅې باندې یو ډېره کوي سواد یې او د دې سواد کوڅه باندې یو سره رابطه د سره شوې ده نه رابطه د سره دای لسم کال نه یې راته مړ ښی نه ژوندی لکه دا ده شوې داسې هم نه وه چې یا مړ دی او داسې هم نه وه چې یا ژوندی دی د کوم ځای نه د کور نه غیب شوی او که بازار نه د کور نه پوجانو چت کړی د کور نه څه غوښتنه کوې د حکومت نه د حکومت نه دا کوو چې بس دی 10 کاله یې وشو او که تاسو پسې خپله سزا د کوئ نو هغو ته تاسو په 10 کال کې واخېسته نو اوس یې حکومت ته دغه ته او عدالت ته پیش کوي چې که د ده څه دغه یې هغه ته واخلئ او بیا یې د الله د رضا دپاره خپل کورونو ته رازاد کړئ زمونږ د بله مور د دې سره هم خبرې کوو مور یې دا څوک ته دا تاسو کتلی شو د دې مور بچنګی ده مور یې دا څومره ټایم وشو چې دا روغ ده 8 کاله وشو او پروس کاله نه بل کال ملاقات شوی واته ته ملاقات شوی دی په دا 2 کاله پوره کېږي چې سره ملاقات نه ټلیفون هم نشته دی بس بند دی ملاقات څه غوښتنه کوې د حکومت نه ځکه چې دا چې ګورم دا ټوله جلسهګاه د خلکو نه ډکه ده نو هر یو سړي خپل فریاد راوړی تاسو څه وایو حکومت زموږ بچي راشي موږ کور ته سکنه واړه ماشومان نن بولې پکې زغه شول او 8 کاله وشول چې موږ ته راپېږي چې موږ به خوشحاله یو ملاقات یې وشي او په سترګو پسې ړانده شو اپریشن نه یې وکړلو نظر دې پسې لاړو نظر مې پسې اپریشن مې ځوان اپریشن کړي دي ځوان سترګې ګوته مې کټ کړله شوګر مې زیاتېږي انشاءالله امید ده چې ستا بچی به چې کومه زر کور ته راشي حاجي الله یې Ah